وأهل بيته وأصحابه نجوم الهدى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. زما ډیرو محترمو عزتمندو د ظلمان سری او زله بډا کرامنا راغلو درنو ملمنو بالخصوص حضرات علماء کرام او د لاهور جامع شرفینا راغلي درنو ملمنو من زمن او تاسو ټول د پاره دا د الله جل جلاله په نيز باندې د سعادت داسو غړې دي چې په داسې یو مبارک تقریب کې مونږ او تاسو شرکت کوو کوم چې با ان شاء الله ثم ان شاء الله د قیامت د صبح پورې د دې فیض عام او جاری وي ټول وی ان شاء الله ان شاء الله. زما مخدوم او مکرم حضرت الاستاذ ماته دا حکم وکړ چې ته په پښتو کې خبره کې زما د پښتو د بیان وجه دا ده. نو دا تقریب ده په چنار کوټ بټل کې او څنګه تاسو د خی لاستا غس لاستا او بره خدا تنبو لګېدلی کې دا تنبو نه وي نو چې بره وګوره د غره دې لمنه کې او د غره هغه لمنو کې ټول هر طرف ته شنې اونې دي او په دې اونو کې شنې پاڼې دي. ان شاء الله ثم ان شاء الله څومره د دې اونو تعداد دی او د دې د پاڼو سرسبز تعداد دی دغه مربع ان شاء الله د چنارکوټ د اشرفیانه د علم رڼاګانې خورېږي. مونږ ټول د دې نیت کوو ولې چې د مؤمن نیت د هغه د عمل نه ډېر ښکلی او وزني دی. یاد څنګه شروع کړه سیته د لرګي چې کوم داونی د ځګلو کې دا به د اشرفي چنارکوټ ته مونږ لرګي به مونږ ورکو چې هغې ته لرګي بازار نه اخیستل نه غواړي. نو زه مونږ داسې ور د لاسونه اوچت کو صرف لرګي نه چې سم وي مونږ به ورکو لاسونه اوچت کړي چې اشرفي چنارګر ته څه پکار وي هغه مونږ ورکو ان شاء الله د دې تعمیر وکړي او بیا په دې کې بعد حفظ القرآن او د علوم نبویه علی صاحبها الصلاة والسلام هغه بهارونه به وي او هغه سلسله به بیا قیامت ته باره جاري وي. او څنګه زما د عزیز مولوي صاحب ویلې چې مونږ په 50 کاله شپېته کاله پس به مونږ نه یو لیکن دا به یادېږي چې د ستمبر په 29 ستمبر باندې 2023 کال کې دلته د اشرفیه چنارکوټ څنګه بنیاد کې خودلی شو. رب ذوالجلال والاکرام نه دا دعا ده موږ پاسې مسافر یو لاهور نه راغلي وو چې الله څومره زما رونه عزیزان علما طلبا دا په سټیج باندې د دې پورا علاقې منصري او د بټګرام مشایخ ناستي دا ټول ای الله دې یو قدم سبا د قیامت ورځ کې د حسناتو په تله کې واچول. اون جگہ دو آمین رب کریم دا مدرسه او څومره زمونږ ضلع مانسري کې او ضلع بټګرام او په دې ټول علاقه کې دا مدرسې دي خدای دې سرسبزه شاداب او آباد ولري. او دا د حق چې کومې قلاګانې دي شیخ المشایخ حضرت مولانا محمد عبید الله القاسمی محتمم جامع شرفیه رحمه الله تعالی فرمایل همیشه به سبق کې ویل جمعه بیان کې به ویل دعا کې به ویل چې شکر وباسئ شکر عوامو ته به ویل شکر وباسئ چې مدرسې شته دا د دین د حفاظت قلا دي او دا څومره چې تاسو ته دین لږ شان د ښکاري دا د دې مدرسو برکت دی. زه وایم مانسري والاو او د بټګرام والاو